أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون مخیاتونو کی یوسف علیہ السلام ورونا راغلیو یوسف علیہ السلام پیجندلیو او هغې په سوچ او فکر کې دا خبره نه راتله چې دا به زمونږ هغه ورور یوسف علیہ السلامي خبرې چې وشوې هغې خپلې خبرې هم ذکر کړې یوسف علیہ السلام د طرف نه ورته خبره دا وشوه چې خاص تاسو بل ورور هم دی نو هغه به ماته راولئ چې د آینده دپاره راځئ نو هغه به راولئ کنې نه به راځئ هغې وې راولو به خبره دی چې کله د دې هغه سامانونه یې بندول په هغې کې هغه پیسې چې کومې دي راوړې وې هغې ورته واپس کړې هغه خبره وشوه کله چې دی لاړل سامانونه یې کولاو کړه پیسې ورته پکې میلاو شوې خبره شوې وه چې دی دا وې نور موږ څه غواړو زمونږ سره یې څومره ښه کړلي دا پیسې موږ له واپس کړلي یا دا ده چې دا خو موږ له نه دي په کار چې موږ پردۍ پیسې واخلو بغیر د څه تپوس نه دا پیسې خو اوس واپس غواړي وړه غواړي نو چې واپس وړه غواړي نو موږ چې ځو نو خپل ورور به ځان سره بیایو کنې نه به شو تلی خبره وشوه د دې چې دا ورور به ستاسو سره ځي خو په دې شرط باندې چې تاسو به د الله په نوم باندې مالا قسم به کوئ اعتماد به راکوئ بروسه به راکوئ اطمینان به راکوئ چې تاسو به دی راولئ ها که ټول راګیر شوئ نو خیر دی بیا یعقوب علیہ السلام متوی چې کله رخصتول نو یې په طریقې کار د دې د چې یو ځای تاسو په یوه دروازه باندې مزئ په مختلفو دروازو باندې لاړ شئ د هغې ګڼ حکمتونه یعقوب علیہ السلام مخې ته بیا کله چې دی لاړل څه چې کېدو نو هغه وشو یعقوب علیہ السلام ژوندی پیغمبر دی د خپل زامنو نه مصیبت نشو اړولی خپلو زامنو له خیر نشو ورکولی او خبر نه دی چې څه به کېږي ابن یامین سره به څه کېږي هغه یوسف علیہ السلام سره څه شوي دي د دې پته ورته نه وه خدا ظاهري یوه خبره وه چې دغسې کول پکار دي نو هغه یعقوب علیہ السلام په زړه کې یو ارمان و نو هغې پوره کو هغې ورته ښکاره کو یعقوب علیہ السلام عالم به عملو علم والو د څه چې وله منګه علم ورکړو نو هغې باندې د هغه پوره عملو خبره بیا داسې وشو چې
دی لاړل ورسېدو یوسف علیہ السلام سره میلاو شو یوسف علیہ السلام خپل رور سره جدا میلاو شو او هغه د واقعاتو نه خبر کو پدې کې دا خبرې بازي چې کوم خلک کوي وی چې دو تنه بکې نه ناغه یو تن پکې پاتې شو ناغه په جړا شو دا خبرې د وړوي دا سو واړو خو نو وسو یوسف علیہ السلام هغه لوی شوی دی نو داغه نه خدا نور مشرانو نه وسمرو نو دا بعضی خلک خبرې کوي خامخا وچ پوچا فضول خبرې کوي نو یوسف علیہ السلام چې دی اولیدل نو وتا ظاهر کې دا خبر راځي الکه ما تاسو ته ویل رو براولې رو راوسته دی هغه او راوسته دغه دی ویاګه ته دی خورا شستا سره می کار دی ستانه زه تاسو کوم انټرویو د نواخلم چې واقعي روري قبل سوکی چتا نو حالته کې چې کیناو نو خبره وته وکړه چې زستا روري ما زه یوسف ما او خبره سچوي هغه وته ښکارا کړی د پاتې کولو خبره هم وکړه چې زبتا پاتې کوم هم هغه شانتي پاتې کولو طریقه سوا نو د هغه تذکرہ ورستو آیاتونو کې الله رب العزت په خپل کوي کذالک کیدنا لیوسف وی دا خبره د پاتې کولو د ابن یامین وی دا چل یوسف علیہ السلام ته ما وخودو الله ما ته داسې چلو خودو چې په دې طریقې باندې به ته د خپل رور پاتې کولای شي هغه شانتي وکړه وس هغه شانتي کار د بل چا د پاره جایز دی که جایز نه دی هغه ناجایز کارونه دی بیا د نورو د پاره دا خو الله ویلی چې الله اوه نو هغه دین دی او چې الله نه ویلی نو هغه دین نه دی نو زما استاد مبارکي الله نه دی ویلی نو هغه به دین نه حیله کو څوک کوي دا حیله چې څومره خلک کوي مخکې دور کې ډېرې کې دي زمونږ په دې علاقو کې وس په دې بعضې علاقو کې وسم کېږي حیله اسقاط ورته وایي نو د هغې اجازت شتي که نشتي نو دا خو غیر شرعي کار دی کم چې دغه کولی کېږي دا غیر شرعي دی چې خلک پیسې راوړي یو جنازې سره او هلته کې کیدي یو بیا پې خلک لاسونه ږدي یو یا یې چاپېره چورلی یو سکی دا قصې دا خو غیر شرعي دي کوم چې اسقاط طریقې کار دی نو هغه باندې دې وشي یو خبره بله چا لیکله چې یو سړی غریب دی منځونه دي روجي دي دا پې زیاتې پاتې دي نو د هغې دپاره به څه کوي نو هغې دپاره که داسې یو کار وکړی شي نو هغه به جایزي خو هغه چرته د یو تن دپاره چې هغه غریب دی چې هغه نشي کولی سر ته نشي رسولی څه پاتې نه دي اوس خو چې دغه ځای کې څومره کېږي نو هغه د چا دپاره کې مالدار دی نو هغه دپاره هم کوي غریب دی هغه دپاره هم کوي او کوي نو څنګه کوي نو په دوکه باندې کوي حیله کوي حیله نوم یې ولی ښوده دی هغه خبره وشوه یوسف علیہ السلام طریقې کار دغه اختیار شو چې کم ووګې و کم لوښی و ناغه لوښی دا ابن یامین په سامان کې کېښو او بیا آواز وشو چې هلکه زموږ نه هغه لوښی ورک شوی دی تاسو خو نه دی غلا کړی که نه نو دوی وی موږ خو نه دی کړی موږ خو غلاله نه یو راغلي نو اوس خو داسې د چا په تندي باندې لیکلي نه چې دا غل دی او دا غل نه دی نو موږ به دا سامان لټو موږ به تفتیش تلاش کوو تالاشي واخلو تالاشي واغستې شوه آخر کې د یوسف علیہ السلام د رور د ابن یامین نه د سامان نه وګې برآمد شو هغه خبره هم کړې وه تاسو خو غلاګر نه یئ خو که چېرته د چا تاسو کې د چا سره دغه شی میلاو شو نو هغه دپاره سزا به صحیح
نو د یعقوب علیه السلام په دین کې داوا چې دی به چا دومره قیمته پورې چا غلا کړله نو د هغې غلا سزا به دایي چې دی به دا یو کاله پورې د هغه سره غلامي د هغه سره به نوکري. دلته کې د مصر قانون بل شانو. مصر قانون داو چې د هغه نه دوچن څومره چې غلای کړله نو د هغې په ډبل د هغه نه پیسې واخلئ، تاوان تې والی. کوم شي چې دی نه هغه تې م واخلئ او د هغې په مقدار باندې نور تې واخلئ. دارنګې د وهلو ټکولو خبره پکې هم وه. نو دې قانون کې خو د یوسف علیه السلام د رور د پاتې کولو خبره نه راتله. دې وجې نه هغې ته یې وی چې که داسې وشي نو سبی سزا به یې سي. نو هغې ورته ووی چې موږ چې څه کوو هلته کې سزا ورکوو، خپل علاقه کې نو هغه دغسې سزا ورکوو. نو دغسې د هغه به شي. نو دغه خبره وه وی چې قالو جزاؤه ما وجد فی رحله فهو جزاؤه. نو هغه به بیا دغه بدلوي. نو بس بیا کله چې د بنیامین په سامان کې وږی برآمد شو نو دی وی وس ځان اول خو رور حسابوي وی دا زمونږ رور دی، او چې کله پکې یو مسله ښکاره شوه بدوالی پکې ښکاره شو وی دا خو زمونږ رور نه دی، یا زمونږ رور نه دی، دا خو بل دی میرنی دی. اګه نه میرنی ستا رور دی نه څه. نو یسرق فقد سرق اخ له من قبل. که ده غلا وکړه نو دا څه نوې خبره ده. د مخکې هغه رور چې و هغه هم غلا کړوه. نو مخکې چې غلا کړوه نو هغه څه کړوه. هغې کې مختلف خلک خبرې کوي، خو بهتره خبره په هغې کې دا ده چې د یوسف علیه السلام نیکه بل طرف نه نو هغه د هغه یو بوتو. نو د یوسف علیه السلام د مور یوسف علیه السلام ته وی که دا بابا دی د بوت نه دمکو نو ښه به شي. یوسف علیه السلام هغه بوت پټ په پټه باندې وویسه او هلته کې مات کو. په هغې باندې د بعضې خلکو خبره وکړه چې د غلا کړله. نو دغه غلا وه. نو دې ته غلا نه وایي، دا زمونږ د فقه هم مسله ده، زمونږ دین کې شریعت کې هم دا مسله ده. که چا داسې یو کار وکړو نو هغې ته غلا نه وایي. دا به شی دغه څیز دا به دغسې اثر غښتی. مثال په طور باندې یو سړي د ډنګ ټکور سامان یې راوړلی او بل سړي هغه پټ کو، وی وړ ماتې کو، وی سیزه خرابې کو. نو دې سړي ته به غل ویلی کېږي؟ نه، د غل نه ویلی کېږي. دله پکار دا دي چې حکومت والا شاباشي ورکي، ښه کار دي کړلی، دا باجه دې ماته کړله، دا ډولکی دې مات کړلی، خراب کړی دی دی، وړی دی سیند یې ګزار کړلی، ښه دي کړلي. دغسې بوت هغه واغس او ماتې کو. نو په دې کې شاباشی پکارو، دا نه چې ته وایي چې دا غل دی. بیا د رونو طرف نه خبره دا کېده چې دا د پلار بوډا دی او زمونږ نه یو تن به تا سره شي او دی پرېږداو. دا تاسو څه کوئ؟ د خره په ځای باندې کولال داغئ. دا خو تاسو غلا یو کړله او نسم دی بل، دا خو ځانه ناجایز کار دی. زمونږ پښتو کې هم چې کم خلک دا قوي قصې کوي، دا کارونه کوي نو غلط کوي. کار دی یو کړی او سزا دی بل ته ویل ملاویږي. دا خبره خو غلطه ده. دا خو شریعت نه دی، دا خو دین نه دی، مسلمانی نه ده.
دانګي قتل یو کړی وجنی بل وی هغه څنګه پلاس نه راځي نو چې ستا پلاس نه راځي نو ته به چل کې دا کسب پکې نه د اخلاص وکي د جمعه ته خلک راغلي چې وته د یو تن پکې پیزار نشتی چاته پټ کړلی وړي دی یا په غلطي وړلی دال دغه نور کولی وکاته وی ولې زماغه چې چا وړو زه به دا وسم کنه دا تعالی چا اجازه درکړل دې اجازه نشتی چې د تا چې چا ستان اغلا کړل د هغه سپلې د هغه پیسار هغه ته وېسي ٹھیک ده لیکن دانه چې ته ستا بل چا وړلی یو ته د بل چا وېسي خپګي ګورې ځان بوزه قیمتي پکې وګوره ځان لوس اوېسا نه غلط ده ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه کله چې داخل شو په یوسف علیہ السلام ما دارونا راغلو یوسف علیہ السلام ته راورسېدو نو آوا الیه اخاه نو زی ورکو یوسف علیہ السلام اغلا خپل رور لا د خپل ځان سره قال انی انا اخوک نو ته وی یقینا زستارور فلا تبتئس نته نو امید کېګه ما خپکېګه ما پریشان کېګه ما په سمونه کانو یعملون چې داخله کی کوي دا رونه دی خدا ما سره چې سکړلی ما سره خود مرګ کړلا کوی ته غرزوانو دا سبکی دا نه دا بدل دی کته خپ قلاره باندې پریوزی فخپ قلاره به کوشي نه کوزي د بګینشتي ارتاوي کو نو ال دغه خپې ما د شوا ک لاسي ما شو ک سره ما شو سردلان جو ورزه سټي ما شو ملای ما ته شو او مرګ دی ما سره چې سکړلی نو که تاسو سره سکین فلا تبتئس بما كانوا يعملون سچ دی کوي پاره باندې پریشان کیږم فلما جهزهم بجهازهم نو کله چې تیار کداغي د پانا سامان د سفر داغي جعل السقایه فی رحل اخیه نو کې خو د وبوس کو اغلوخه دای درسي کله یو وخت کې یو کار ته اغسته کیږي د ولوخینا بیا سو وخت تیر شي نو د هغه لوخه بل شي کې بیا استعمالي دلته مخ کې سلور بو غټ جام بو نه یو خلکو وبوس کې نو چې کله به خراب شو ناغې نه بیا وګه جوړ کو دا وګه شو نو جعل السقایه فی رحل اخیه نو اول کې دی کې وبخص کې دی نو کې خو دو په سامان د روح پل کې ثم اذن مؤذن نو بیا اعلانو کو یو اعلان کوون کی ایتها العیر چې اے قافله والو انکم لسارقون یقینا تاسو خامخاغلاګر یې ولې هغه شی وسو مخ کې وس نشتی او تاسو بس چل کړی کن یاد ادا انکم لسارقون آیا تاسو خامخاغلاګر یې اغلا تاسو کړل څه چل هغه ځان خبر نه دی قالوا ناغي واقبلوا رامخ کی شو علیم باغی باندې ماذا تفقدون تاسو رکوي سینه رکشه ده یا ماذا تفقدون تاسو سو طلب کوي سشه رکشه ده چې تاسو داغه طلب کوي او تاسو لګای یو ته تاغلا کړل بل ته تاغلا کړل تا پټ کړل کو قالوا ناغي وتو نفقد سوا الملك وی منګه ورکړل یا منګه طلب کو او وګه د بادشاہ دلته کې وګه جوړ شه ده مخ کې سقایا وا ولمن جاء به حمل بعير او چا د هغه چا د پانا چا چرا ور دی دغه وګي لرا حمل بعير دا د پاره یو بار د اوخبي وانا به زعيم او یقینا زبدا غزي موارم زبزي موارم یو تن په اعلان کو دا قالوا تالله ندي وتوي فالله قسم لقد علمتم تاسو پته د ما جین علی نفسد فی الارض منګ نه یو راغلی د مصر ته د پاره چې منګ اغلاګانی کو په دې سمګه کې لنفسد فی الارض فساد دیو کو فساد سره دلته کې غلا ده غلا تم فساد وی نو منګ دې پاره نه یو راغلی چې منګ فساد کو پس مګه ما کنا سارقین نه یو منګلاګر نه یو مخې د منګلاګانی نه دی کړي وستاسو ساسو وګه پټو قالو ناغي وتوي ٹھیک دا تاسو غلاګر نه خو فما جزاؤه نو سبي بدل دا ان کنتم کاذبین کې شوي تاسو دروجن ک تاسو دروجن ثابت شوي غلا تاسو سره ثابت شوا تاسو
په سامان کې هغه وګه میلاو شو نو بیا به هغه بدله سي نعم د کم سي چې سزا مقرر کړې شوی یا سزا ځان لا مقرر کول دا د غل کار نه دی غل وزن سزا مقرر کوي مجرم بزان سزا نه مقرر کوي دا هو حاکم به سزا ور کوي دلته یو خبره بل شان وکا نو دی وجنا اغه ته وي پدې کې بعض نور حکمتونه علماء لیکلي قالوا جزاؤه نو وی اغي بدل د هغه سړی ما وجه دا فرالی د چا سره چې مونږ شو دا په سامان کې دغه وګه میلاو شو فهو جزاؤه نو دا هغه سړی به دغه بدلین دغه غلا بدله کې باغ ته پاتې کی یو کال لپاره کذالک نجزی الظالمین دارنګ بدل ورکو مونږ ظالم ته غلاګر تا غلاګر لمنګ دغه سزا ورکو ولته کی او اذا ټیک دا اوس تلاشی اخلو نو فبدا بعیتهم نو وې کته کار کړه راته شکړه لوخي داغي قبل وعاء اخيه مخکې د لوخي د روح پلنا تلاشی واغسته شو اول دا غزنه شروع کړی چې ولې چې لار شي او د یو ځای نه خاص راو باسي خبر ورانی کړه او تابګي خو دې تار اوس کړه تا ته پته ناول نور کته نور چې وکتل هي کې نشته اخر کې چې وکته ابن یامین هغه لوخه هغه بار وکته پاره کې لوخه ملاوش ثم استخرج عامه وعاء اخيه نو بیا راوستو هغه وګی لرامه وعاء اخيه د سامان د روح پلنا کذالک کدنا یوسف الله وی دا چل خود له ما یوسف علیہ السلام تا ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک نو هغه چرانی ولې خپل رور لرا په قانون د بادشاہ کې فی دین الملک قانون د بادشاہ دلته کې بل شانو مصر کې مخکې ما وی چې دی وته ډبل تاوان غس الا یشاء الله مگر دا چې واړی الله سچ الله واړی نو هغه کوي نرفع درجات من نشا دوچتو درجه د چا چې موږ واړو وفوق كل ذي علم علیم او لا پاسه په هر ذي علم باندې عالمي هر ذو علم هر هغه سړی چې هغه علم والده ناغه باندې لا پاسه بل عالم دی یو علم والا نو علم والا سي علم کسبی کسب چې سو کوي سي از د کړلی نو الله رب العزت عالم دی والله رب العزت ذی علم نه ویل کیږي د مخ یو پښتو نه خو کمزوري جبه ده نه کی دا خبره ویل کیږي لیکن کم چې عربی کې د نو ذی علم الله ته نه ویل کیږي الله عالم دی الله علیم دی نو دا اشکال نه راځي چې په الله باندې ولا پاسه بلو می چتا نه نه الله باندې ولا پاسه ورشتي ولې ذی علم الله دیننو زکا الله باندې ولا پاسه سګنشتي قالوا اي يسرق فقد سرقه الله من قبل ندی وی کدغلا وکړه نو یقینا غلا کړل د ضرور د دین مخکی فاسرها یوسف فی نفسه نو پټو ساتل دا خبره یوسف علی السلام په خپل نفس کې په خپل زړه کې ولم یبدها لهم دا خبره هغه تخکار نه کړه چې دا څه شی وسنه وشوي ولکه خبره کې خپل دغه بخاری خبره ده بخاری خبر ده یوسف علی السلام دلته دته څه پته ولګی دا او بیا بشکر اته چې تو جوال تکي وې کنه تو هغه یې کنه یوسف ته قال انتم شر مکانا یوسف علیہ السلام وته تاسو یې بد مرتبه والا والله عالم ما تصفون الله خپو دې پاس باندې تاسو کوم صفاتونه جوړوي قالو نو دې خلق وته خبر خو سپاد شو یوسف علیہ السلام روري ونیو بوې ته واپس ولې دې خو یو کال د پاره شکنه نو وسو د مينتونه شروع کړو زارې شروع شوې اول کې یو شانو ال دکې مخکې وی قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون څه شي ورکوي چله خبرې کوي غلاګری چې کله خبره ثابت شو چې غلاګر پکې وخته نو وس مينتونه کوي یا ایها العزیز اے عزیز اے وزیر صاحب اے زمونږه
وزیر خزانه. ان له ابن شیخا کبیرا یقینا د پلار ډیر بوډا ده. فخذ احدنا مکانه اونی سازي وتن زمنګ د په زبانه ان نراک من المحسنین یقینا موږ تعالی دا نیکو کارونه تو نیک سره ډیر خېګړه کې خلکو سره ډیر خکه د خلکو سره نو دا خمګ سره وکا نه دې ځکه خنه کیږي خک کولای کیږي خدا دا خدا سي قانون دی چې دی خراب زمانه کولال نه داغله کیږي. قال معاذ الله وی یوسف علیہ السلام پنا یا سنم په الله سره ناخذا دا نران نسو منګه الا ما وجدنا متانا مگر هغه څوک چې مونږ له موږ دا سره سامان خپل یا معاذ الله پناه غواړو په الله سره ان ناخذ الا من نشا د دینه چې 1900 منګه مگر هغه څوک برانی سوچي مونږ له موږ دا سره سامان خپل ان اذا الظالمون یقینا په دا وخت کې موږ بشو خامخا د ظالمانو نه دا موږ ظلم کوو د یو سړي په ځای بل له سزا ورکې کار دی یو کړه یو سزا دی بل خوري دا خو ځان ظلم دی دا موږ نشو کولی. مخکې نه پاتې وو وجاء اخوة يوسف راغله ورونه د یوسف علیہ السلام په دخلوا علیه نو داخل شو پاغه باندې فعرفهم نو دی او پی جندل اغي لره وهم له منکرون هغه ود دي دلران د ناشنا غنون کو نا ولما جهزهم بجهازهم کله چې تیاری کړه اغي د پاره سامان د سفر داغي قالاتونی بیا خلکم من ابيكم ویرا بولای ماتا خپل رور چې تاسو د پلار نه ده الا ترون آیات تاسو نه ګورئ ان یو فل کې یقینا ز پورا کوم راشن لرا پورا ور کوم راشن لرا وانا خیر المنزلین یقینا زما غره د میل مسیا کون کونا فإن لم تاتونی به کچری تاسو را نو استما تاغا فلا کیر لکم نستاس د پار بر راشن نه عندي سما سرا ولا تقربون نب ما تنیز دی کی گئی. قالوا سنراود عنه اباه نو دی وتوی خامخا طلب کو من اغل را داغه د پلار نه وینا لفاعل یقین من داسی خامخا کون کیو کو بداسی بو کورا به ولو. وقال لفتيانهم وی خپلو خادمانو ته اجالو نوکران دي خادمان دي اجالو بذاتهم کې دی د دې دا سامان د دې دا پیسې فی رحالهم د دې په سامانونو کې لعلهم يعرفون هذا بارجي او په جن دي غیل رایزن قلب وی العالم کله جو واپس شي خپل حالت لعلهم يرجعون د بعد چې دی واپس راشي. فلما رجعوا الى ابيهم کله چې دی واپس لاړ خپل پلان د قانون دی وته یا بانا منع من الكيل اے زمونږ پلار منع کړی شی دی زمونږ راشن فارسل معنا خانه نو لګي موږ سره زمونږ رور نقتل نو موږ سامان راشن براوړو وای نه له الحافظون یقینا موږ یو خامخا د حفاظت کوونکی. قال هل امنوکم یعقوب علیہ السلام ته وی آیا اعتمادکم ز پتا سبحانه د په بارکه الا کما امنتکم مگر پشان دا چې ما اعتماد کړو پتا سبحانه علی اخی د درو په بارکه من قبل دینه مخکی. فالله خیر حافظا الله دې غوړه حفاظت کوونکې او ارحم الراحمین الله دې رحم زیات رحم کوونکې رحم کوونکو نا. ولما فتحوا متاعهم کله چې دی کولاو کو سامان خپل وجدوا بذاتهم نوې مون خپل پیسو لرا خپل مال لرا ردت الیهم چې واپس لشي و دیتا. قالوا یا ابانا دی وی یا ای زمونږ پلارا ما نبغي موږ نور سغواړو یا ما نبغي دا موږ لنه دی پکار حاضر بذاتنا ردت الینا دا زمونږ پیسې دی چې راکړې واپس لشي دی موږ ته. ونمیر اهلنا مو بلار شنو را بوډو سا خپل اهل لرا اهل د پاره موږ راوړو راشن براوړو ونحفظوا خاناو حفاظ بګو د خپل رو ونزدادو کله بعیر او زیات براوړو یو بار د اوخ ذالک کلو یسیر د راشن ارزان. قال لن ارسله یعقوب علیہ السلام ته چری نشم لګل دلرا تاسو سره حتا تو تونی موسقا من الله تر دې برج تاسو راوړی مضبوط لوس په الله باندې لتا تننی به چې تاسو راولې و ماته دې الا یحات بكم مگر دا چې تاسو راګر کړی شوي. فلما اتوه کله چې دی راوړ هغه ته موسقا مضبوط لوس د دې په الله باندې قال الله علی ما نقول وکیل نو الله په اسمانه چې موږ وایو کارساز دې. وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد نو بچو اے زما زامنو ما داخليږي د یوې دروازې نو داخليږي د دروازو مختلفونه. وما اغني عنكم من الله من شيء او نذب لری کول شمس تاسو نه د الله د طرف نه د شي کم مصیبت چې تاسو درسین لری کول نه شم خدای او طریقه دا
ان الحكم الا لله، نه فیصله مگر د الله په اختیار کې ده. علی توکلت، په الله باندې توکل کوم، علی فلیتوکل المتوکلون، او په کار توکل دیږي په الله باندې توکل کوونکی. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، کله چې داخل شو دي په داس طریقې باندې کوم چې حکم کړي واغی ته پلار داغي، ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، نو هغه چې لري کړي وي د دین د الله د طرف نه چې مقدر شي دي د شي، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر دا یو ارمانو دی یعقوب علیہ السلام پزړه کې چې هغه پورا کوي هغه وتخکار ک. و انه لذو علم، یقینا دی علم والو عالم با عمل د هغه چې موږ علم ورکړو، ولکن اکثر الناس لا علم، لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه. ولما دخلوا على يوسف، کله چې داخل شو دی په یوسف علیہ السلام باندې، آوا الیه اخاه، نو زی ورک ځان سره خپل رول لا، قال انی انا اخوک، نو ته وی یقینا ستارورم. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، من امید کېږي په سبانه چې داخله کی کوي. فلما جهزهم بجهازهم، نو کله چې تیار کړه داغي لپاره سامان د سفر داغي، جعل السقایه فی رحل اخیه، نو کې خو دو بو سکو لوخه فی رحل اخیه د سامان په دروغ پل کې. ثم اذن مؤذن، بیا اعلان کوي اعلان کوونکی، ایتها العیر، چې اے قافله والو انکم لسارقون، آیا تاسو غلاګری یا یقینا تاسو خامخا غلاګری؟ قالو ندی وی واقبلوا را مخ شو عالم په دی باندې، ماذا تفقدون، تاسو را کوي یا تاسو طلب کوي؟ قالو نفقد سوال ملک، وی منګه طلب کو وګه د بادشاہ ولی من جاء به حمل بعیر، دا چا پر چراوړو دی لرا داغه لپاره سامان یو بار د اوخ به او انا به زیم او زبیم زموار. قالو تالله، ناغیوته په الله قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، منګه یقینا تاسو ته پته ده نه راغلی منګه د لپاره چې منګه د غلاګانی کو په دې ځما کې او ما كنا سارقین او نه منګه لاګر. قالو دی خلقو توي فما جزاؤه، دا نوکران ہوتے، فما جزاؤه، نو سبي بدل دا ان کنتم کاذبین کې کشوي تاسو دروجن. قالو دی وتوي جزاؤه ما وجد فی رحله فهو جزاؤه، وی بدل دا هغه چا سره چې اومند شو د سامان دا هغه کې، نو هغه بدل دا هغه کذالک نزل ظالمین، دا نه بدل ورکو منګه ظالمانو ته، یعنی غلاګر ہوتا. فبدا بیا یتیم قبل وی اخیهم، نو ښکارې کړو وی لټاو سامان داغي قبل وی اخیه، مخکې د سامان د روح پلنا، ثم استخرجانو بیا راو وست دی وګی لره من وی اخیه سامان د روح پلنا. کذالک کدنا لیوسف، دارنګ چل خود له موږ یوسف علیہ السلام ته، ما کان لیاخذ اخاو فی دین الملک، نو اغا چرانی ولې روح پل رب با قانون د بادشاہ کې، الا یشاء الله، مگر چې الله غواړي سو نا کوي. نرفع درجات من نشاء، او چتو موږ درجه د چا چې غواړو. ومن وفوق كل ذي علم علم، لپاس په هر علم والا باندې عالمي. قالوا يسرق سرق اخ له من قبل، دیوی کده غلا وکړه نو یقینا غلا کړل د ضرور دینه مخکې. فاسر یوسف فی نفسه، نو پټو ساتله دا خبره یوسف علیہ السلام په خپل ځل کې، ولم یبدها لهم، او کار نکړه غیتا. قانن وی انتم شر مکانا، تاسو بد مرتبه والا، والله عالم ما تصفون، الله خپوی کې پاس مې تاسو کوم صفاتونه جوړوي. قالو دی وتوی یا ایها العزیز، اے عزیزا، اے وزیر سیب، ان له ابن شیخن کبیرا، یقینا د خامخه، یقینا د پلار دے بوډا ډیر بوډا دے. فخذ احدنا مکانه، نو انسا یو تن زمنګ د په زبان، ان نراک من المحسن، یقینا انه تعالی رد نیکو کارونه. قال معاذ الله، یوسف علیہ السلام یې پناه غواړم په الله سره، ان ناخذ ننی سومنګا، یا ان ناخذ چې اونی سومنګا، مگر واغه سوک چې مونږ دلې مونږ دا سره سامان خپل. ان ازل ظالمون، یقینا په دغه وخت کې کومه داسې کارو کو دی په ځمانه بل نسو، ظالم په ځمانه غیر ظالم نسو، مجرم په ځمانه غیر مجرم نسو، یقینا موږ بشو په دغه وخت کې ظالمانو نه. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق